واهل الكبائر من المؤمنين لا يخلدون في النار وإن ماتوا من غیر توبة. مسئله سانه ده، د غټو ګناهونو والا خلق چې مؤمنانی دی په دوزخ کې همیشه نه یا اگر که بغیر د توبې نه مړ شي، اخره کې به تراوزی. معتزله او خوارج وایي دوی به همیشه د جهنم کې پراته وي، راوتل نشته. بقوله تعالی د وجه د دې قول د خدای نه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، هغه څوک چې عمل وکړي په اندازې د یوې ذرې د خیر یره، دی به هلته جزا ویني. او نفس ایمان خو عمل د خیر دی که نه؟ لا یمکنو، دا ممکنه نه ده. ان یرا جزاؤه، چې د دې جزا دې ثابته شي قبل دخول النار، مخکې د داخلېدل د اور نه. ثم يدخل النار، بیا دې اور ته لاړ شي. هلکه ایمان عمل د خیر دی که نه دی؟ خدای وایي چې څوک عمل د خیر وکړي نو د هغې جزا به ورته میلاویږي، د ایمان جزا به هم میلاویږي. اگر چې څومره ګناهونه یې کړي اخره کې به راوځي. او داسې نشي کېدی چې دوزخ ته لا سړی تللی نه وي او د ایمان جزا ورکړي او دا جزا استعمال کړي او بیا وروسته د ګناهونو د وجې نه دوزخ ته لاړ شي. دا خو کېږي نه. ګورئ، ولا یمکنو، دا ممکنه نه ده ان یرا چې دی دې وګوري جزاءه، د ایمان جزا قبل دخول النار، مخکې د اور د داخلېدلو نه. ثم يدخل النار، بیا دې اور ته داخل شي. لأنه باطل بالاجماع، دا خبره په اجماع سره باطله ده. فتعین الخروج من النار، متعین شي چې ګناهګار به راوځي د اور نه. ولقوله تعالی، بل د دې قول د الله تعالی نه وعد الله المؤمنین والمؤمنات، الله د مؤمنانو سره او ښځو سره وعده کړی د جناتین، د جنتونو. او دا قول د الله تعالی هغه کسان چې ایمان راوړی دی او عمل یې نیک کړی، کانت لهم جنات الفردوس نزلا، جنتونه د همیشوالي د دوی میلمستیا ده. الی غیر ذلک من النصوص، غیر د دې نور نصوص چې دال دي علی کون المؤمن من اهل الجنة، چې مؤمن به د جنتیان ما سبق من الادله القاطعه، سره د دې نه چې وړاندې قاطع دلیلونه تیر چې دال دي علی په دې خبره چې ان العبد لا يخرج بالمعصیه، یعنی ایمان چې بنده په معصیت د ایمان نه نوځي. وایزن همدارنګه الخلود بالنار من اعظم العقوبات، همیشواله په اور کې د غټو عقوبتونو نه دی. وقد جعل جزاء الكفر، او دا همیشواله په اور کې ګرځول شوی دی جزا د کفر، الذي هغه کفر هو اعظم الجنایات، چې هغه په ګناهونو کې لویه ګناه ده، جنایت. ولو جوزی به، که جزا ورکړی شي په دې خلود سره غیر کافر ته، لکانت زیادة علی قدر الجنایت، دا خو به د جنایت نه جزا زیاته شي که نه، فلا یکون عدل، دا عدل نشي. وذهبت المعتزله، معتزله و ذهاب کړی دی الی دې خبرې ته چې ان من ادخل النار، چې څوک اور ته داخل شي فهو خالد فیها، دی پکې همیشه دی. یعنی اما کافر او صاحب کبیرة مات بلا توبه، ځکه چې دوزخ ته ځي یا کافر ځي او یا هغه سړی ځي چې کبیره یې کړي او بغیر د توبې نه. ازل معصوم، ځکه هغه سړی چې د ګناه کبایرو نه پاک او تائب او صاحب د صغیرې اذا اجتنب الکبائر، چې د غټو ګناهونو نه ځان ساتي، لیسو من اهل النار، دا خو دوزخیان نه دي علی ما سبق من اصولهم، لکه د دوی د اصولو نه چې وړاندې تیر شو. او کافر مخلد دی بالاجماع، په اجماع سره. وکذا صاحب الکبیرة، همدارنګې د غټې ګناه والا مات بلا توبتین، چې بې توبې مړ شي بوجهین. اول دا چې انه یستحق العذاب، دی مستحق د عذاب دی، او د عذاب مضرت خالصه دی، خالص ضرر دی دائمه. و ینافي، منافي دی د استحقاق د ثواب، الذي چې هغه منفعت خالصه دائمه دی. هلکه پې پوه شئ، عذاب مضرت خالصه دی، که د عذاب نه وروسته ته ثواب ورکول کېږي هغه منفعت خالصه دی، دواړو په منځ کې تضاد. والجواب منو قید الدوام، جواب دا دی چې قید د دوام مونږ نه منو، چې دائمه منفعت مضرت خالصه دائمه او منفعت خالصه دائمه پکې نشته.
بل منع الاستحقاق بالمعنى الذي قصدوه، بلکې منع د هغه استحقاق د چې دوی قصد کړی چې هغه استیجاب دی. هلکه څه دی استیجاب؟ لکه یو شی واجب کول. په خدای دوی وایي چې عذاب واجب دی کافر ته مؤمن ته پې. هلکه پې پوه شئ. وانما الثواب فضل منه، ثواب خو د ده نه فضل دی او عذاب عدل دی. په ان شاء که د خدای خوښه یعفا و ان شاء عذبه، که خوښه یې عذاب به ورکړي. ثم يدخله الجنه، بیا به جنت ته داخل کړي. الثاني دویم اعتراض چې نصوص چې دال دي په خلود د ګناهګار لپاره، لکه دا قول د خدای ومن یقتل مؤمنا، چا چې مؤمن مړ کړه متعمدا په قصر جزای جهنم د خالدن فیها، همیشه به پکې نو صاحب د کبیرې به همیشه یې کنه. او دا قول الله تعالی ومن یعص الله ورسوله ويتعد حدوده، چې څوک د خدای نافرماني او د رسول کوي تجاوز کوي د حدود هغه نه، يدخله نارا خالدا فیها. دلته نو کې صاحب د کبیرې د پر خلود راغی کنه. یا دا قول د الله تعالی من کسب سیئه، څوک چې کسب د سیئه کوي وحدت بی خطیته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. والجواب چې دا چې قاتل د مؤمن لکونی مؤمنات د دې وجه نه چې د مؤمن د لا یکونو الا کافر، دا نه مگر کافر. مؤمن چې د دې حیثیت نه وجني چې دا مؤمن دی، د قاتل بیا کافر دی که مسلمان دی. وکذا من تعدى جميع الحدود، همدارنګه چې څوک تعدی سرکشي د ټولو حدود نه وکړي وای تعدى حدود او دې دویم آیت. وکذا من احاطت به خطیئه وشملته من كل جانب، او دا خطیئه د هر طرف نه راونیسي نو دا مسلمان دی کافر څه کنم. ولو سلم کدا ومنلی شي چې خلود دوام دی، نو خلود کله کله استعمالي کې په مقصد طویل کې هم په ډېر ځن کې که قولهم سجن مخلد، همیشه جیل دی چې همیشه جیل. ولو سلم فمعارض بالنصوص، دا معارض دی داغي نصوص سره چې دال دی په عدم خلود کما مر لکه مخکې چې تیر. والایمان په لغت یا تصدیق، ایمان په لغت کې تصدیق ته وایي. اذعان حکم المخبر، یقین کول په حکم د مخبر و قبول هغه قبلول. هلکه پې پوه شئ. وجعله صادقه، ګرځول د هغه صادق. دا ایمان د فعال دی، مصدر د باب فعال دی. من الامن کأن حقیقته، دیسی پر پوه شئ څه دی ورپسې کأن حقیقته آمن بی، لکه حقیقت د ده آمن دی په ده سره. آمنه التکذیب، امن ورکه د تکذیب او د مخالفت نه. یعدى باللام، دا ایمان متعدی کیږي بلام سره، لکه په دې قول د الله حکایت نه خود یوسف علیه السلام د یوسف علیه السلام د ورور نه حکایت کوي وما انت بمؤمن لنا ای بمصدق لنا، نو مؤمن متعدی شه بلام سره کنه. او په با سره لکه په دې قول د خدای کې الایمان ان تؤمن بالله تصدق وليست حقيقة التصديق، حقیقت د تصدیق دانه دی ان تقع فی القلب نسبت الصدق الى المخبر، چې په ځکه کې د نسبت د صدق خبر یا مخبر تراشي بغیر د اذعان او قبول نه، بل هو اذعان او قبول، بلکې د اذعان او قبول دی، منل او قبول. لذلك بحيث يقوى الاسم التسليم، چې بده باندې نوم د تسلیم هم راشي علی ما صرح به الامام الغزالی، کې امام غزالی چې به تصریح کړی دا. وبالجمله طول خبر دا المعنى الذي، هغه معنا يعبر عنه چې تعبیر کیږي د دینه په فارسی سره به ګرویدن، هو معنی تصدیق. ګرویدن معنا منل، دا معنا د تصدیق د چې کوم مقابل د تصور دی. ایسو یقال ویل کی په اوایل د علم میزان کې چې علم بیا تصور او یا به تصدیقي. صرح بذلك رئیسهم، تصدیق کړی د بدی باندې مشر د منطقيانو چې ابن سینا دی. ولو حصل هذا المعنى لبعض الكفار، که حاصل شي دا معنا د بعض لپاره کافر، دا اطلاق د اسم د کافر و بدی باندې د دې جهت نه چې علی شی من امارات التکذیب والانکار، چې په د باندې سرنخې د تکذیب او د انکار دی. تصدیق ګرویدن شي پزړه کې یقین کول، بیا خو بعضی کافرانو پزړه کې یقین شته، بیا دې ته کافر ولی وای، باید چې دې ته هم مؤمن وای، مصدق خدای کنه دی وای، دې ته کافر ځکه وای چې نور امارات نخې د تکذیب په پرتی. کما پرزنا لکه منګه پرز کې چې ان احدن صدق بجميع ما جاء به النبي صلی الله علیه وسلم، یو کس تصدیق کوي په ټول هغه څه چې نبی علیہ السلام پر راتک کړی دی. وسلمه من لید وقر بي وعمل وما ذلك شد الزنار، او بیا چې کوم دی د کافر دغه ټی را چولې ده، ټی
هلکه د کافرانو دغه د ټی راواچوي دا د دې نښی چې عیسی علیه السلام په دار راځوړند شوی دی دلته کالر یا صلیب نښه ده خیال هم کړی دی که بالاختیار او سجده صنم یا بت ته سجده وکړي بالاختیار نجعله کافره موږ ورته کافر وایو که نه لما د دې وجه نه چې نبي علیه السلام جعله ذلک علامت التکذیب دا علامه د تکذیب او د انکار کړی ده دا اوس چې خلک ټیانې دا ډاکټران وغیره چې دا د بېغورۍ نه اچوي دوی ته به کافر نه وایي دا بېغوري کوي یو او دویم دا دی چې دا ورته یوه ترقي ښکاري چې ټرمپ دا شی اچولی دی نو چې زه واچوم زه به هم ټرمپ شمه او حال دا دی چې ټرمپ چې دی ځای ته رسېدلی دی هغه په دې شي نه دی رسېدلی هغه جهازونه جوړ کړي دي او هغوی چې کوم دی وطن آباد کړی دی د مطلب دا چې ډېره ترقي کړې ده په هغې ترقۍ باندې ټرمپ شوی دی صحیح ده په ټۍ باندې نه دی ټرمپ شوی که ټۍ لرې کې وغورځوي بیا هم ټرمپ څه شی دی غټ شخصیت دی امریکا د دنیا مشره ده د دنیا مشري کوي د دنیا مشري امریکې نیولې ده که ټۍ اچولي او که په ټۍ باندې خو نه کېږي اصل شي کې ورسره مقابله پکار ده صحیح ده خدا حکمرانان د مسلمانانو ملکونو دا خو غلامان دي کنه او دا پارټیزن شي کې ور سره غلامي کوي چې کوم ټیزن شي اصلي شي کې خو غلامي نشي کولای یا پتلونه چولې او یا ټیا چولې دا کتا څه واقعیا اوریدلې چې عمر رضی الله عنه ته کنه بیت المقدس ته نو مشران ورته مخې لراله ورته دا جامې بدلې که جامو کې ولس پیوندونه وکنه ولس پیوندونه پیوند پیژنئ نو شلیدلې به هغه بیا کته ګنډلې وه بیا به داسې به ځیرې شوې وه هغه بیا دلته غوټه کړې وه داسې که نه دې ته پیوند وایي او یا به د څرمنې دغه ورکړی و یو سر به یې دلته و ګنډلی وي یو سر به یې دلته دا شلېدلی ځای به یې پرې راټینګ کړی هغه وخت کې به ورته ویلی چې شام خو ډېره متمدنه دنیا ده ډېره ترقي کړې ده ډېر قسمه قسم کپړې دي پکې کپړې هوس یې ورته راوړي وو چې دا واچوه شرم خبره ده چې ته خو امیرالمؤمنین یې چې د هغوی سره مخامخ کېږي بده خبره ده او ورته وایي اعزنا الله بدین الاسلام خدای موږ ته عزت په څه راکړی دی په اسلام فلو طلبنا العزت بغیر الاسلام اذلنا الله که د اسلام نه غیر په عزت په بل څه کې ولټو نو خدای به هم ذلیله کړي کله هم چې مسلمان په بل څه کې عزت لټولی خدای ذلیله کړی که عزت یې ورکړی دا د سپون هم ټرمپ ته ډېر بد ښکاري دوی خو ورته ټۍ واچوي چې موږ به ټرمپ له ګران شو خو د سپون هم ډېر بدي شي تاسې پرې پوه شئ د سپون هم ډېر بدي شي تاسو یقین په خدای وکړئ چې داسې ده نو د مسلمان خپل لباس دی خپل شان دی هر څه د مسلمان د نورو خلکو نه جدا دي لباس به هم جدا وي تاسې پرې پوه شئ هر څه عبادات به هم جدا وي او بس مطلب کوشش به نور خلک کوي چې د مسلمان تهذیب خپل کړي دا نه چې مسلمان د بل تهذیب خپل کړي تاسو په خدای یقین وکئ چې دلته دا پښتانه خو ډېر ښه دي که نه د دې دا جامې او دا لباس خو ډېر ښه دی او سړی ګریم دي د اکثرو که نه او بس چې سړی وګوري نو سړی پوهېږي که نه چې دا مسلمانان دي او چې تاسو د حرمینو شریفینو کې وګورئ د عبادت د اوقاتو نه بغیر او دا د بهر دنیا مسلمانان راغلي دا د مصر دا د شام او دا د دې نورو ملکونو د ترکیې نو تاسو په خدای یقین وکئ چې تاسو ته به پته نه لګي چې خدای د دې سر نه تر نوکو پورې ورته وګوره ده کې د اسلام څه شی دي د مسلمانۍ به پکې یو شی هم صحیح نه کړي خلک وایي نور دی پکې د اسلام نور دی هغه خو بزرګان ګوري که نه نو هغه نور خو موږ له نه ښکاري هغه خو غټو خلکو له ښکاري چې د مسلمانۍ نور دی پکې نور موږ له نه ښکاري والله چې کافر چې هغه هم سپین سپین مخونه یا سره سره یي که نه او هغه چې وګوره هغه هم سره سره یي بس یقین وکړه چې پته به درته نه لګي چې خدای په سرتوره به منځ کوي کوم پتلون به اچولی کوټ به یي بس هېڅ پته به تا ته نه لګېږي چې دې کې اوس زه څه وګورم نښه چې د مسلمانۍ نښه پکې دا ده بس منځ ته چې ودرېږي نو پوه به شې چې دا مسلمان دی تاسو په خدای یقین وکړئ چې دقسې ده
دې معاشرې باندې تاسو شکر وباسئ چې دا موږ تاسو کومه معاشره کیو دې کې جامع د مسلمانۍ دي د دې ګوره او مطلب ارسه پکې برابر دي دا دغه د ترکیه علما چې دي د ترکیه د صوفیان عالمان یو خدا غیر صوفیان دي هغه ګری کمای یای کلی د ترکیه قاریان هم کلیدلی ګری کلی کړه او یو صوفیان دی په ترکیه کې تصوف ډېر د نقشبندی مولانا جلال الدین رومی الته تیر شوی کنه نو الته چې کوم دی یو دغه یو مکه مکرمه کې مسجد حرام کې د سلری ناس یو ډیر خسته نورانی سپینګیره او سپینه ګیره وا او نری سپین پټکې تړلې او نری ډیر مزیدار پټکې ما پټکې نه وتړلې ما سره چې مرګره هغه ټول پټکې تړلې نو منګ ورلو ملره دا خټک بزرګ سړی را تخکاری هغه سلام خبره وکړه کنه نو عربی باندې کړي د کنه عربي ویلې وای تاسو د کم ځای منګو ته پلان کی وای سکوي ملل تمن رسکیو کنه سړی دې دغه شه نو د سی غوسی انداز کې ما ته ویلې چې ته پټکې ولې نه تړې وګوره د تړلې ده او تا نه ده تړلې او حدیث کې راغلی دی چې یو مونږ د پټکی سره د اویا منځونو ثواب لري ما ته سونه ویل چې وسورته چې دا حدیث خو ضعیف دی دې کې خدام رضوب د جزاء په شدید دی چې یو مونږ د پټکی سره په اویا درجه دی او د جمع سره په څو د 15 دی نو بیا خو د پټکی د جمع نه زیات سنت شو او حال دا چې پټکی خودم را مضبوط سنت نه دی کنه ته سنت دی خودم را مضبوط خو نه دی بیا بس ما ورته پس ته دی نه به ان شاء الله زه په دې خبره عمل کوم تاسو په خدای باور وکړئ چې مونږ لږ دې خوږناسو ناسو نو دا غټه د غیر اچولې و دا غټه چوغنه دا غټه د دې ګټ کو پورې چوغو داسې نورانی سړی او لږ وخت وروسته چې تېر شه او داسې کاوه کنه او داسې ته چوغی چې لرې کړله کوټ او پتلونې اچولې تاسې پې پوه شئ ته به وایي چې خدای دا څومره غټ عالم او بزرګ دی که نه او دومره غټ شخصیت دی او دومره غټ سړی دی تاسې په خدای باور وکړئ چې چوغې به یې لرې کړې نو ما به بیا دغه نه کوم مزه به یې نه راکوله که نه بزرګ و خو چې څومره لوی بزرګ شي چې پتلون اچولی نو مزه کوي بزرګ چې دلته پتلون واچوي نو تاسو ورځئ چې موږ له دعا وکړه که الوزیم الله که ورسئ نه دلته زمونږ دا معاشره ښه ده الحمدلله ګورئ تاسې دا د علماو برکات دي دا تهذیب او دا علماو داسې کار کړي دا د علماو قربانۍ او د هغوی هغه دعوتونه دي چې دا سلسله داسې روانه ده نو که زنار ټی اچولي او یا سجده وکړي صنم ته بت ته په اختیار باندې نو موږ به کافر ګرځو لمعنه نبی زم جعل ذلك علامه د تکذیب ګرځولې ده او د انکار والتحقیق د دې مقام علامه ذکرتو يسهل لك الطريق الى حل كثير من تاسانه کوي لاره حل د ډیرو اشکالات چې وارد دي په مسله د ایمان وإذا عرفت حقیقت معنی تصدیق چې تا کله حقیقت معنی د تصدیق په ځان د پاله پوښه چې ایمان په شرع کې څه ته وایي او تصدیق بما جاء به من الله تصدیق د هغه څه چې راتکړي باغی باندې رسول من عند الله تعالی تصدیق د نبی د په قلب په جميع معلومه به ضروره ټول خبرو چې معلوم دي په بداهه مجيب دي راتک د باغی سره د الله د طرفه اجمالا فإنه کافی د په خروج کې د وحده د ایمان نه دې ولا تنحت درجته نکمی کی دا درجه د ایمان تفصیلی نه ایمان اجمالی ده د خدای په ذات او په صفات زمونږ دا ایمان اجمالی شه ایمان تفصیلی په مون زمونږ ایمان ده خو په تفصیل خو به ځان خبرو کړه مشرک چې مصدق په وجود د ثانیه په صفات د مؤمن نه ده مگر په لغت کې ورته مؤمن وي خو شرعي نه ده دون شرع وللاخلاله بالتوحید ذکر ګډوډې شنه په توحید اشاره ده وما یؤمن اکثر بالله الا هم مشرکون یقین نه کوي اکثر دی په الله باندې مگر دی مشرکان دي والاقرار به او اقرار بکئی په په د باندې ای باللسان اقرار بکئی پر رسول باندې په لسان الا مگر دومره خبره ده چې تصدیق د سره رکن دی لا احتمال السقوط اصلا احتمال د سقوط بالکل نه لري
والاقرار قد يحتمل اقرار کله کله احتمال د سقوط لري کما په حالت الاقرار چار باندې ټوپک کې چې وجنه مده د کفر کلمه وایي دې وخت کې د کفر کلمه ویل په خلی جایز دي الا من کرها وقلبه مطمئن بالایمان.